زنانه تعالی پخکړې پوخ کی کنه د بس خډیر شي میلمانه راوستي ټولي وخوري غریب کور کې چرته صاحب وخوري چې پخکړې ورچي وای ځان لته لک پکاسه کې جدا کا په دې ستا د وجود نه خوله وته دا تامون له پوخ کو نو تتیم لګ وسکه کنه تتیم لګ وخوره کنه ها ته کور کې دا سلوک کوزته بیا به تاسو بیبي خپشي چې دا تانه په خوله وته د تتیم یو نور نه وخوره کنه نو مونږ دې سکو تاسو تین نه کو چې خوړلې دا کنه په خی کې مونږ وخورو نور پسې راوړه وای نشته چانه راو غواړه کنه گاونډیانو نه پسې راوړه خو چې دې صرف خپل ګیډه ډکه کې ستا فکر ورسره نشته ښه بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی علیہ السلام یو ورځ غږ واورېد غږ اواز زمونږ کره وشو د زنانه چې نبی علیہ السلام واورېد جو په ژړا شو مې د الله حبیب ولې جاړي ما ته وی چې د اواز را باندې بیخي د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها په شان ولګي د خو وفات ته خدا आवाज داغه په شان یو مې چرتا غراله نو ما تا غرا په یاد شول نو زکه په جړا شو خدوم رړه کې نرم دینه دسی خپل وجود چې خوشبوئی بوتې تلله وړه کې دومره نرم دله بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وې ز کور ترانه نه وتله نبی علیہ السلام کور تراغه ما غوخه خوړله اډو کې غوخه په پرتاوه د غوخه اډو کې ما دسی په خله شو کوله په خله مې خوړه کنه امام الانبیاء راته دی خورا شبي بي عائشه رضی الله تعالی عنها مزر عالم ماته مال راک امام ولا ورک قربان ما تاسو ته وی کنه چې دسی خپل وجود چې خوشبوئی بتې تلله بیبي عائشه فرمای رضی الله تعالی چې ما نه بس سیز ورک شو د شپې بتیاره ما به نبی علیہ السلام د الله دسی اوچت کو دی بارانه شو ما به ورک شوی شي زمونتوخه زمون بس حسنی لګ مال را سره وشینه ته وای چې اسمان ته وختو ما ته وی چراوړه دا ډوکې چې ما راوړو وی چې خوراک شروع کوم ته بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها تا د اډوکې چې خوړو نه خله دی په کم ځای خو مې په دې ځای وی په اق ځای خپل مبارک خله کې خدا خوراک دي شو دې سره د بیبي سمره حوصله بلند شي ورکه تا خوړلې مردارې وانت کې وای سزي وسنه خورم تا ته سکلې دي دا اخلاق دي بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې نبی علیہ السلام می روز خطو اخیری سلګي وی د دنیا نه ته نو سره زما د زنی د لاندې په خبرې زې سره ما د خپل کور نه روز خط کړي ها خولي اخلاق خلکو ته نفع چاته نقصان نه د چا حق پزان مپری دی خیر دې کستا حق په بل ووري هغه ته معاف کوا د عفو معاملې کوي د درگذر معاملې کوي خلق سره سلوک کوي ته پزمک والا رحم کوي نو اسمان والا به پتا رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي واخر